بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو، الهاب خان شیرپوش تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا وخت زموږ سره یو زنانه موجوده ده او د دې زنانه دا یو ارمان دی چې زما د رور واده وشي. روژه کې دا راغلی وه، موږ ورته روژې نه پس راشه. ډاکټران هم دې ته ویلي چې یاره د رور له دې واده وکړه نو دی به ټیک شي، او ورته هر وخت بیمار وي. د دې خپل هم دوه بچي دي، کونډه ده او دغه یو خواهش لري. نو خو داسې څوک وي او زموږ سره رابطه وکړي، لږ لږ څیزونه یو لاک یو نیم لاک روپۍ باندې دوی کور جوړېږي، کوېدنه یې ورله کړې ده. کتونکو دا ورته زه اپیل کوم چې ضرور یې مرسیال شئ. دې خبرې به ورو. تاسو د کوم ځای؟ ستا خاوند کله مړ دی؟ کال یو نیم شو. ستا څو بچي دي؟ زما څلور دي، درې مې لوریان دي، دا یو مې زوی دی. درې د لوریانې دي، یو د زوی. هغه اوس ترور کرتلي را مې نه وستې. ترور کرتلي را مې نه وستې. ته چا کره اوسېږي؟ زه بس دې رور سره اوسېږم. دا رور دی څونه عمر دی؟ بس زما نه کشر دی. نو د لرې کوېدن کړې ده؟ او کوېدن مې ترور لور مې وله کړې ده. د ترور لور دې کړې ده. هغوی څه وایي؟ هغوی وایي چې درې تولې کالي وکړو، دغه زما وس نه کېږي، او فرنیچر یادوي، بس دغه شی نه یادوي جوړوي. بغیر کالي نه درکوي چې دې وخت خو کالي غټ خلک هم نشي کولی په 80,000 یو 80,000 کې نه راکوي بغیر کالي. کله وي نسمن یا کله وي خوارپړخ وي نه شي ودولی، کله څه پرېښودی هم نه شو. هغه متیمه ده، لکه پلار یې مړ دی. هغه هم یتیمه ده؟ هغه متیمه ده، پلار یې مړ دی. پلار یې مړ دی. نه دونه ضرورتیا ولې کوي چې ټولنې مې سونه شي او بس واده شي؟ نو بس نه مني. دې څه بیمار هم دی؟ او د دې را شاته رګ هم بندېږي، بېهوشي دوه ورځې هم راته بېهوشي شي. پروت ډاکټران څه وایي؟ ډاکټر یونس هم وایي چې لکه دله واده وکړه، او سنټر جیل کې هسپتال دی هغې ته هم بوتلو، هغې وایي چې دله واده وکړي. دوه ډاکټران ته وایي چې دله واده وکړي؟ چار سره دې به ټیک شي او دې به ښه شي هغې سره. ته دې وخت کې څه وې؟ زه دغه یم چې ما سره مدد وکړي چې دې رور له واده وکړه. د زوی دې سبق وایي ته سکول وې بچي؟ او جي څویم کې؟ دریم کې. دریم کې. ستاسو ګټه وټه به دا یو ورور دی کوي؟ او دې ورور ته چې ګورې چې واده نه شي کولی؟ ډېره بېوسه یم، ډېر راته ناجوړه م چې بټۍ ته مې م لېږلی، خو هلته م برۍ کوي، خو چې ناجوړه شي بیا په هغوی مو لګوي. خو اوس هم رانه غواړي ټېلیفون یې ورپسې کړی، یا کال له راشي یا ماله پیسې راوړه. د کور یې م رالي اجازت راکوي، زنده ته مې موږ له بټۍ کې خیر د کور ونیسه. بچې ته څه وې؟ ستا څو خویندې دي؟ درې. درې؟ راشه رور. ها ته بیمار ومې که نه؟ څلور بچي درته داسې هم پاتې که؟ ډېر مشکل یې ګټو. زه د اور کار کوم، خښته پخوم، جلۍ کوم. څه قصب دې نه دي زده؟ نه څه کسب نه وي، بس پیدا شي همدغه بټو کارونه کوم. څه پیسې جمع کړي نه وي مزدورۍ کې؟ نه جي نه، بس زه بیمار شم نو پشته په ما لګوي. زه بټۍ کې هم په دې وجه قرضدار شوی یم، د دې سر په وجه. نو دغه دا اوس هم چې زه راتلم ما ته استاد مې رنګ وکړو چې یاره ځان نه ورسوه، کسان نشته. خو زه بیا هم هغه ته ما انې بانې وکړې، ما چې زه اوس ما دغه وکړم یاره زموږ څه کار دی هغه کوو، نو بیا درځو. نو په انو بانو باندې موږ دلته ځان نه ورسوو، نو دې نه پس به بیا زه ځم خپل کار روزګار له. دا څلور وارګان دي، فرزین دي، وروېرې دي؟ بلکل. نه ستا فرضي دي، خو درته ووایه دوی هم غواړي څه که نه؟ او جي ولې نه غواړي، خو بس اوس خبره جي. او جي دلته کې واده جي دلته واده، دلته دوی بس خپل وس ته هم ګورو، خپل کور هم چلو، کري کور د کري هم داسې راوړي، بټۍ نه راواولي، بس ځان هم پکې بانډه کړی. دا کري والا هم کله څه وایي کله څه وایي، نو بس اوس دا جواب هم راکړی، خو بس هغه خپل دغه پې تېروي، لږه دومره دغه نه کوو، مونږ وایي چې یاره څه دغه وکړو که نه، نو خپل ټایم پکې پاس کوو. نو زمونږ هم دا دغه چې یاره مونږ سره څوک دغه وکړي، یا مونږ سره داسې دغه وکړي چې یاره مونږ دا واړه دي دا زېمه، نو زه هم دومره دغه نه یم چې یاره زه دوی له څه وکړمه، ځان له وکړمه، د جینۍ له وکړمه. هلته هغوی دغه سوال جوابونه کوي چې یاره د غټ اختر نه مخکې مونږ له دغه وکړې، یعنې مونږ بیا ځان له غم کوو. نو مونږ هم پښتانه یو، جولاګان نه یو چې مونږ وایو چې یاره دا خامخا اوس دغه کړو که نه. په دې وجه مونږ دا منډې تړلې هم شروع کړې چې چېرته خدای پاک راباندې رحم وکړي او دا دغه راته دغه وکړي. هذه څه ده؟
هغه مې ترور لور ده دې باندې څه جرګه وکړو بس نه روجي درته زه پخې کوم هغې ته هم پخې کوم تا ته هم پخې کوم روجي خو په خیر پخې هم نه کړو خو لکه هغې دغه بس صرف یې فرنیچر ولو که ما پور به دلته خلک خاندي وي فرنیچر چې ولې وکړو فرنیچر به م کالي مې یادې به دغه نو کالي ته وتې نیسي نه کالي وي نه کالي به وله خامخا کې کتونکو ستاسو د وړاندې دغه قصه دغه کهاني دغه رور د خور باندې اوس وایي چې بس د خپل بچي دي 3 لوریانې یو زوی تعلیم هم کوي د کور مسله هم ده د کرایې مسله هم ده د رور له واده هم کول غواړي د هغې هم وس نه لري هلته د کالي غواړي کالي به مونږ یو تولې ته هم راولو خو څه ناسه وي څه خو بویه که نه هېڅ هم نشته که نه کتونکو خو تاسو څوک هم زما دفتر ته راځئ او د دې ښځې سره مدد کوئ نو دا دله زه راغوښتی شم او دلته کې ورله چې څه ورکړې چې دا واده جوړ کړو دې ځوان له دا واده وکړو په بټۍ کې کار کوي نشي ګټلی چې وګټي نه خپله بیمار دی په ځان ولګوي او بیا دا 3 بچي دي 4 بچي دي په دې باندې خو م ولګوي نو ضرور مرستیال شي دې واده کې را سره مرسته وکړې چې دا واده م وکړو هغوی به م ومني خو نه د فرنیچر نه د کپړو پیزار د هر څه خو هم ورڅه غواړي چې یو توله سونه م ولې وکړو هغوی 3 وایي چې یو توله وکړو زه ورته نور مینه زاري وکړم انشاءالله په ځان مې دومره یقین شته چې ما به مني خو چې څه خو وي نو انشاءالله په شریکه سره به دا واده کوو او دې واده کې را سره روپۍ 10 15 څاڅکي نه دریا جوړېږي یو مثال به ورکړو زموږ په سیمه کې دی دا به اتمانځو کې اوسېږي الله پاک په 10م ځل کعبې ته وغوښته عمره کوي په 10م ځل دې پرې د حج داخله د 6 لکه ده په 10م ځل حج له ځي وی الله مې هلته بار غواړي خو پخوا کې به یو تورسرې په ویښتو کې سپینو لګي یو ځوان به زوړ شي او ورته به چې یو 10 زره تي وغواړي نو نه یې ورکوي نه یې ورکوي چې واده له ورکړي داسې ده که نه خوا کې به دې ښه بنګلي روپۍ هم چاله څوک نه ورکوي نه ورکوي زموږ باره سیمه کې خو کتونکو بیا وي دغه مسافر زنده‌باد او خدا تر څه خلکه دنیا د چا د مخ آباده ډېر داسې دي خدای خلکو ته زه یم یاره وي زه واره روژه کې ځمه عمره به کومه دا خرچې دي روانې دي نو خدای دې هر سړی چې دغه ځای چا نه لیدلی دغه ځای دې پرې خدای پاکسي کي چې وسې کېږي وچ پرز دی بیا خو دا بار الخاج د دې الخاج نه څه نه جوړېږي په جنج کې به ځیم او په جنج کې به راځي نو په هغې باندې په خپل چم ګاونډ کې د یو ځوان نه تپوس کړه چې صاحب تا کویدن کړی دا واده دی څه نه پاتې به تا ته پیسو نه پاتې یار څه کمې دی پکې دا کمې دی پکې اسیز واخله بس سبا ته تپوس کړه چې ما خو د اسیز واغسته ولې اوس نه کې بیا به تا ته جواب هم ملو شي کتونکو داسې خلکو مرستیال جوړ شي دا ګټه ده یو سنت پوره کول یو 2 ژوندونه جوړول یو خور ارمان پوره کول د دې ماشومانو ارمان پوره کول راځئ مرسته مو کې چې دې په مخ باندې خندا راشي ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ